ني هاو وجاو عابد واوشي لاوشي نيزة شمام مينزة. كيف حالك؟ أنا عابد، كله مية مية، كله تمام. أنا مرة مبسوط هناك. سي ان جي موجود الحمد لله بعد 3 يوم. الحين كل الرجال مرة مبسوط. وشوفته في المردان سي ان جي موجود الحمد لله. بعدين شوية صبر، شوفته هناك مرة سيارات موجود، هذا سيارات موجود. الحين هو شوية صبر ان شاء الله. بعدين هو روح في البيت في الطعام ما مشكلة. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، تاسو سره ما په چاینیز کې خبرې وکړې، تاسو سره ما په عربي کې خبرې وکړې چې دا پاکستان نو دلته خلک ډېر خوشاله چې د سی ان جي انتظار کوي او سی ان جي کې نمبر راشي، ځکه چې ډېر ورځې پس د مولانا صاحب دی طرف نه آرډر وشو چې سی ان جي آزاده کړي. خو تاسو ته پته شته چې دا سی ان جي एकदम ولې بند شوله؟ پټرول نه خرڅېدل او دوی پټرول رسانولو. دا ټوله خبره خو د بیروکراسي د مالدارو خلکو ده، نو خانان نقصان کېدلو نو دی سی ان جي بند کړل چې پټرول خرڅ شي. نو د زرګونو لکونو لیټره پټرول چې کم دي دا خرڅ شو او خانان به بیا سره خانان وي پکې خور شو درامبیل چامبیل ګلو. نو زم رشکې والے ما نو زمام رشکه درې ورځې ولاړه وه. دا شاته دا نور رشکو والا دي، دا د زمانه دې سیټ هم دا رشکو والا دي. نو دا ټول رشکې درې ورځې ولاړې وي. ولې چې د مولانا صاحب زوی خو وزیر دی، په خپله مولانا صاحب په موډو باندې پروت دی. اول خو به د مهنګایي خلاف چغې والې، اوس خو اواز هغه نه اوري. او مې موبایل خراب دی، او مې وټساپ خراب دی، موبایل درس خوړل سیګنل کار نه کوي د مولانا صاحب. او بل خبره دا ده چې دغه شوی دی وټساپ هم هیک شوی دی نو کار نه کوي. نو مولانا صاحب د دې نه خبرېږي چې اوس 3 ورځې غریبانان په کورونو کې او غریبانان خلکو روزګار نه و، بندو ارسه رژکې ولاړې وې، کیرې ډبې ولاړې وې. دا وجه دا وه چې एकदम سی ان جي بنده شوله او 3 ورځې پس دا د کلو شو. دا تاسو ګورئ دا دونه قطار ولاړ دی، هغه سایډ ته هم دا دی ولاړ دی، د کیمرې په هغه سایډ هم تاسو کتلی چې دا ولاړ دی. نو مولانا صاحب یو جهان مننه، تا غریبانان خلک دمه کړلو چې ارام یې وکړو، 3 ورځې خلکو په کورونو کې تېرې کړې. خو تا ته دا پته نشته چې دا غریب سړی کیلو غوړي راغستی شي او که نشي راغستی، او سبزي راغستی شي او که نشي راغستی. مولانا صاحب پروس د ماشر به په ایمان چې زما به لازې استا به ګریواني. ته اوس د غریبانانو خلکو تپوس نه کوې او نه درنې کوې او نه د دا پته چې دا غریبانان څنګه ژوند تېروي. چېرته چې اوسئ ښاد او باد او خوشحاله اوسئ. او څوک چې د غریبانانو سره دا ظلم کوي، کله به دا سی ان جي بندوي، کله دا بجلي بندوي.